أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرګي ټول شیرینګ هم کو ټیپ ټیپ هم کو سیده منګه سبقونه چې د سبق نمبر 1 کې منګه د حروف هجا د الف نه والا تر د یا پورې دا حرفونه ویلي د دې نمونه منګه ویلي چې د تسویل شي سیده نو دا حروف هجا ویلي شي. حروف هجا څنګه ویلي شي هغه سبقونه زمونږ شوي دي. نو سبق نمبر 3 کې منګه وایو مخارج الحروف سیده. نو مخارج الحروف ستوي، مخارج ستوي، مخرج ستوي، د کم دینه حرف راوځي دا ستوي. دا ټول منګه ویل دي. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خلی د خالی زینا. صحیح شو. الف مده تعریف هم شوی دی. حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخرنا. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مینځنا. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اولنا. دیش پغو حرفونو ته حروف حلقي وای. مخرج نمبر 5 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. د قاف څخه مخرجنا له خولې طرف ته. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر مده ادا کیږي د جبې د منځ او د بره تالونه. نو یا غیر مده ما تاسو ته ښوولي چې یا مده څه ته وایي او یا غیر مده څه ته وایي. یا مده د خولې د خالي ځای نه ادا کېږي او یا غیر مده د ژبې د منځ او د بره تالونه ادا کېږي. صحیح ده. مخرج نمبر بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په موږ وایو مخرج نمبر 8 په ټولو حروفو کې په حروف هجا کې چې کوم حروف دي 29 حروف په هغه کې د ټول نه مشکل حرف چې دی هغه ضاد دی. صحیح ده. په ضاد خلک په دریو طریقو باندې وایي. یو وی ولغ ضالین غداد وی. صحیح ده. لو سوی غداد وسنګلی غداد وی. صحیح ده. نو بغداد کې غین راولي لکه دا ټکی ولا غین چې کمی دا یو غین راولي. ولغ ضالین یا وی غداد ای د مړی د اول نه ادا کی غداد. نو غداد څه دی غلط دی. که ولغ ضالین وی ولغ نو غین مړی د اول نه وی نو دا غلط دی. صحیح ده. او که ولغ ضالین وی ضوا پکې راولي د جبې د سر نه وی نو دا دام غلط دی. صحیح ده. نو ضوا او د غین دا دوه حرفونه به څګي په ضاد کې به دا نه راولي. صحیح شو. ضاد مخرج به پیژنې چې ضاد د کم دی نه ادا کیږي. اوس موږ ته وایي چې مخرج نمبر 8 ضاد ادا کیږي د جبې د ګس ډډې د جبې د چف طرف د بای طرف چې ته په اردو کې د بای طرف وي که چپ نه پیژنې او ګس ډډه نه پیژنې نو بای طرف ته په اردو کې وي. صحیح ده. لکه په دې نقشه کې چې موږ وګورو دیو نقشې ته وګورئ. دا منګ چې ناس یو کنه څنګه چې ستاره د موبایل له نو دغه شان ستاره جبه ده. صحیح ده. نو دغه شان ستاره جبه ده. نو دا جبه چې دا سره د دې لري کوم صفاشي د دې چپ طرف چې دی دا یو طرف دی دا خې طرف ته په کم لاس سره ډوړې خوري. صحیح شو. دا یو طرف او په کم لاس چې مثال د ډوړی نه خوري کنه چپ طرف جو ته ویل شي هغه دا طرف دی. صحیح شو. نو د جبې دا یو طرف نه دی دا طرف د دې ځای نه والا او د دې ځای پورې دي سي دا طرف چې کم د جبې دی نو د دې جبې د دې ځای نه به دا بسکو د کم د سر لګو دینه بزواد ادا کیږي. نو جبې صرف تاسو ته وایي چې زواد ادا کیږي د جبې د ګس ډډې د جبې چف طرف دا طرف ته. صحیح ده. تور چې تاسو ته ښکاري ټیک ده. مخه ته وایي او د بره ګس جامې بره چې کومه جامه ده دقه د دې ځای دا کم جبه چې د جبې دا ځای چې دی صحیح ده چپ طرف چې کم دی نو جبې دغه چپ طرف د جبې چپ طرف او بره یو دا یو جامه ده کنه لاندې جامه ده دا یو لاندې جامه نو دا یو جامه نه د دې د پاس چې کومه جامه ده. صحیح شو. لکه دا یو جامه یو دا لاندې جامه ده یو دا باندې جامه ده. صحیح ده. نو دا چپ طرف په موږ وایو لکه مثال په تور دا دسی ناس دی. صحیح ده. دسی نه دی ناس لکه موږ چې څنګه سیده ناس دسی نه دسی ناس دی. صحیح ده. دې د غاښونه دسی دي دغه چې مخامخ غاښونه دا دوه دي. صحیح ده. نو د جبې دا چف طرف د جبې چف طرف چې دی دا یو طرف دا به موږ راوالو او د دې دا غاښونه چې کم دی دا غاښونه د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې دا یو ګسې جامه دی دا یو خی جامه د کته جامه نه دا بره جامه ده د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه دا ځای دی
د غاښونو د ویښونو نه. صحیح شوه. نو دنې طرف ته چې کم دا ځایګی دی، دا ژبه به موږ دغه ژبې چپ طرف راوالو. لکه مثال په طور دا ژبه ده، صحیح ده. نو دا غاښونه دي، د پاسه غاښونه دي، دا ژبه به موږ راوالو او دې غاښونو سره به بره د دې ویښونو سره ولګو، صحیح ده. نو دې نه به ادا شي ضاد ضاد ضاد. که اوس په دې کې ته داسې وایې چې ضاد وایې، نو ضاد غلط دی. ولې غلط دی؟ چې ضاد د ژبې د سر نه کم ځای نه چې ضا ادا کېږي، څه ادا کېږي؟ ضا. نو د ضا مخرج څه شی دی؟ د ضا مخرج د ژبې سر دی، د ژبې د سر او بره مخامخ د دوه غاښونو د سرونو نه. او د ضاد مخرج چې دی دا د ژبې چپ طرف او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه، صحیح ده. یا ته وایې غداد. نو غداد چې دی په غداد کې دا یو غین راځي، صحیح ده. نو غداد او ضاد دواړه غلط دي، صحیح ده. نو اصل څه شی دی؟ نو هغه چې دی ضاد دی. لکه ضاد د ژبې چپ طرف دا یو طرف د دې ځای نه دا والا دا به د غاښونو چې دا ځایګی دی بره دا غاښونه دا ځایګونه دي، د دې سره به د ژبې چپ طرف ولګئ او د دې نه به څه ادا شي؟ ضاد به ادا شي. لکه مثال دا ژبه ده، دا غاښونه دي، نو دا به د غاښونو د ویښونو سره داسې لګئ ضاد 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 ولا الضالين ولا الضالين. صحیح شوه. نو دا شو مخرج نمبر 8. ضاد ادا کیږي د ژبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. صحیح شوه. پوه شوې په ضاد باندې؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ښه، اوس په مخې ته موږ ته چې کوم حرف راځي که نه، یو زما د موبایل څه کمزوری غونته کېدی یاره، دې هینګ کېږي په مخه، دې سره دې چل وکړمه. ښه، اوس په مخې ته چې کوم حرفونه دي، درې واړه حرفونه، نو هغه درې واړه حرفونه چې دي دې ته قریب المخرج ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ قریب المخرج. دې ته قریب ویلی شي ځکه چې دا د ژبې د یو ځای نه ادا کېږي، د غاښونو د یو ځای نه ادا کېږي. صرف معمولی فرق دی پکې، لکه جو به لږه اخوا دېخوا کوي، بس نور په دې کې څه فرق نشته دی. نو صرف معمولی فرق دی پکې. ښه، نور حرفونه چې دي لکه مثال په طور د یو مخرج قریب المخرج د یو ځای نه ادا کېږي، صحیح ده. نو دا څه شو؟ دا درې واړه مخرجونه چې دي، مخرج نمبر 9، مخرج نمبر 10 او مخرج نمبر 11، دا قریب المخرج مثال یو بل ته نږدې دي، صحیح ده. نو ستاسو ذهن کې پروت دي. نو اوس به موږ وایو مخرج نمبر 9. مخرج نمبر 9 لام ادا کېږي د ژبې د غاړې. د ژبې غاړه تاسو ته ما وی د ژبې دا غاړه دی، د دې سر نه علاوه دا د ژبې سر دی، د دې نه علاوه دا د ژبې ټوله غاړه ده، صحیح ده. نو دا د ژبې غاړه دا ځایګی، د ژبې غاړه دا ځایګی دی، صحیح ده. د ژبې د غاړې، صحیح ده. لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ د څلورو غاښونو د ورونه، څلورو غاښونو د ورونه 1 2 3 4 دا څلور غاښونه دي. د پاسني چې کوم غاښونه دي، لاندیني نه پاسني، صحیح ده. پاسني چې کوم غاښونه دي د هغې د اورۍ سره به خپله ژبه څه کوي؟ لګئ او د دې نه به لام ادا کېږي، لکه لام 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 لام. د ژبې دا ځای دا ځایګي نه واله دې ځای پورې 1 2 3 4، صحیح شوه. نو دې نه دا څلور واړه حرفونه ادا کېږي. دا یو حرف دی ادا کېږي، سوري، دا یو حرف د دې څلور واړه غاښونو د ورو نه ادا کېږي. بره چې کوم غاښونه دي که نه، دا غاښونه دي. لکه مثال په طور موږ به دا والو 1 2 3 او 4 دا څلور غاښونه دي. د دې څلورو غاښونو دا اورۍ دي، صحیح ده، بره اورۍ. نو دې اورو سره به موږ ژبې غاړه لګو او د دې نه به لام ادا کېږي. لکه څنګه به وایو لام لام لام، صحیح شوه. مخامخ یو غاښ مخامخ دی، بیا 2 3 4، صحیح ده. 1 2 او 3
یوه دوه درې څلور. دا کم تیره غاښ چې دی که نه تیره غاښ د هغې نه دوه غاښونه دې طرف ته دي او یو غاښ ته شاته دی یوه تیره غاښ دی. صحیح ده. نو دا د ژبې غاړه دا ځای کې به موږ څه کوو دا به موږ د بره تالو سره لګو دې نه بس ادا کېږي لام به ادا کېږي. صحیح ده. لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ څلورو غاښونو د اورو نه د اورو نه د ویښونو نه ضاد د ویښونو نه او لام د اورو نه. صحیح شوه. اوس مخرج نمبر 10 نون ادا کېږي د ژبې د غاړې. تاسو ته ما وی د ژبې د غاړې او د بره مخامخ د دریو غاښونو د اورو نه. نو بره مخامخ د دریو غاښونو د اورو نه. مثال په طور یوه دوه درې یا یوه دوه درې که دې دریو نه ادا کوي که دې دریو نه ادا کوي. صحیح ده. نو د دریو غاښونو به ادا کوو. خو قریب المخرج دي که مثال په طور ژبه مخکې وروسته شي څه مسله نشته دی صرف مقصد دا دی چې نون ادا شي. صحیح ده. لکه مثال به طور نون نون د ژبې غاړه او بره مخامخ د غاښونو د ورو سره لګو. نون ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د دریو غاښونو د ورو نه لکه نون نون چې تر ژبې غاړه دا د ژبې غاړه بره مخامخ د ورو سره ولګوي بیا به د هغې نه وروسته اواز روباسي لکه نون نون. صحیح شوه. اوس مخرج راغی مخرج نمبر 11 څه شي مخرج نمبر 11 را. را ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه. را ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه. ژبې د غاړې سره او د ژبې د شانه دا بیا دې مخرج وګد کړی خو صرف داسې را ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه. نو دوه غاښونه شو. صحیح شوه. په یو کې څلور غاښونه شو په یو کې درې غاښونه شو او په یو کې دوه غاښونه شو. صحیح ده. دا دوه غاښونه شو یا مثال دا دوه غاښونه شو د کوم نه چې ادا کولی شئ. د ژبې غاړه مونږ بره ولګو څنګه به وایو را 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 را. صحیح ده. دا دوه غاښونه 1 2. صحیح شوه. یو دوه درې څلور لام یو دوه درې نون او یو دوه دا را. صحیح شوه. نو را کې به جبه چې دی هغې له وایبریشن نه ورکو لکه اکثر خلک داسې کوي که نه چې را وایي نو را کې بیا څه کوي جبې له وایبریشن ورکوي. نو جبې له وایبریشن نه ورکو څنګه به وایو لکه را را را. چې کله تا جبه د ګس د چپ طرف سره د اورو سره ولګېده که نه او نو تا دې نه بیا ادا کوي بیا به ته را ادا کېږي او چې جبه دې نه لګېدلې نو ته بیا څه کوي دې له وایبریشن ورکوي لکه داسې کوي خلک داسې د جبه دې چړه کوي لکه ګورئ را 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 نه داسې به نه وایي څنګه به وایي را را. صحیح شوه. نو دا څلور مخرجونه شو. صحیح ده. څلور مخرجونه پوره دي. لا اله الا الله. کمنټس وکړئ ملګري که نه که نه چې بیا بس ووایم که وایي چې دا پوره دي جو بس کم. ها اوس دا مرګي د اشرف راغی واحد رو راغی دې ته تاسو ته به سبق بیا دوباره وایم غوږ به ته کېدی. صحیح ده. مخرج نوی سبق دا وي مخرج نمبر 8 ضاد ادا کېږي د ژبې د ګسې ډډې د ژبې د چف طرف. صحیح شوه. د ژبې چف طرف دا طرف دی دا یو طرف. صحیح شوه. د ژبې چف طرف دا طرف دی چې کوم ورته ګس طرف ویلی شي. صحیح شوه. ګس طرف. صحیح ده. نو دا ګس طرف په موږ راوالو د ژبې د ګسې ډډې. صحیح شوه. دا ګس طرف شو او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه لکه مثال په طور دا د جامې غاښونه دي. صحیح ده. دا د جامې غاښونه دي. نو دا اورۍ چې کومه ده د اورۍ نه دا ویښونه یې د ژبې دا ویښ نه به ادا کړو. صحیح شوه. هغه جواب به موږ راوالو د دې غاښونو د ویښ سره به ولګو نو دې نه به څه ادا شي ضاد ضاد. صحیح شوه. څنګه وایو ضاد ضاد. ما تاسو ته وویل چې په دې کې خلک چې دی غلطیانې کوي هغه غلطیانې دا دي چې مثال به طور
څوک د ضاد په ځای باندې غداد وي غین پکې راولي صحیح ده او څوک د ضاد په ځای باندې ضاد وي د ژبې د سر ادا کیږي کوم نه چې ضوا ادا کیږي صحیح ده نو موږ به څه ادا کوو د جبې غاړه به موږ روالو او بره مخامه د چپ طرف چې کم غاښونه دي د هغې د اورو سره به موږ ولګو نو دې نه موږ څه ادا کړو ضاد به ادا کړو لکه ګورئ ضاد 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 صحیح شوه بیا مخرج نمبر 9 مخرج نمبر 10 او مخرج نمبر 11 دیتا قریب المخرج ویلی شي صحیح شوه دا قریب المخرج مثال نږدې د یو ځای نه ادا کیږي دا درې وړه حرفونه صحیح ده نو مخرج نمبر 9 کې تاسو ته وایي لام ادا کیږي د ژبې د غاړې د ژبې غاړه دا دی د ژبې غاړه دا د ژبې سر شو دا طرف اللسان دی نو دا د ژبې غاړه ده صحیح ده دا یعنې دا د ژبې غاړه ده نو دا د ژبې غاړه موږ روالو او بل کوم ځای دی د ژبې د غاړې او د بره مخامخ څلورو غاښونو د اورونه څلور غاښونه دا دي شماره دا مخامخ دوه غاښونه دي که نه 1 2 3 4 چپ طرف ته چې کوم غاښونه دي نو دغه ځای نه به څه ادا شي لام به ادا شي څه به ادا شي لام څه به ادا شي لام به ادا شي ټیک ده نو لام به د کوم دی نه ادا شي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د څلورو غاښونو د اورو نه دا ضاد د ژبې د ویښ د ژبې د چپ طرف او د بره مخامخ د غاښونو د ګچ ډړې د غاښونو د ویښونو نه ادا کیږي او لام چې دی لام د ژبې دا طرف چې دی دا به د دې غاښونو سره لګو 1 2 3 4 د دې 4 غاښونو سره چې موږ ولګو نو دې نه به څه ادا کړو بره چې کوم غاښونه دي خاروري صحیح ده نو دې نه به څه ادا کیږي لام به ادا کیږي لکه څنګه به وایو لام 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 چې ته په خپله وایې که نه تا د به اندازه کېږي چې دا زما را ژبه په کوم ځای کې لګي په خپله لام صحیح ده ښه نو اوس شو مخرج نمبر 10 نون ادا کېږي د ژبې د غاړې لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ ته څلورو غاښونو او بره مخامخ ته دریو غاښونو د اورونه صحیح شوه دا چې دی د څلورو غاښونو 1 2 3 4 صحیح ده او نون چې دی 1 2 3 1 2 3 صحیح شوه ثنیه رباعي انیاب صحیح ده خو دا عربي ده تاسو صرف دا زده کوئ چې دریو غاښونه 1 2 3 صحیح ده نو د ژبې د غاړې او بره مخامخ د دریو غاښونو د اورونه صحیح ده دریو غاښونو د اورونه لکه څنګه به وایو نون 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 صحیح شوه لام نون جواب معمولی سکو شاته به وړو چېرته به وړو شاته به وړو صحیح شوه لام نون صحیح شوه مخرج نمبر 11 مخرج نمبر 11 دی را ادا کیږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه دا ژبې غاړه به موږ روالو بره چې کوم غاښونه دي د هغې د اورو سره به دا ولګو صحیح ده نو څه به ادا شي را به ادا شي نو پر را کې به د یوې خبرې خیال ساتو چې دې له به وایبریشن نه ورکو داسې لکه مثال په طور بعضې خلک وایي را داسې سبق وایي نو نه را به ته بره مخامخ د ژبې د غاړه به راوالې او بره مخامخ د اورو سره به ولګئ نو څنګه به وایي را ادا کیږي د ژبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه صحیح شو نو دغه ځای پورې موږ سبق ووایو لږ سبق مو چې مای تاسو د ملګري نه وای نو چې بیا ملګرو ته اساني اوس کم ملګری هغه د تجوید متعلق د قاعدې متعلق تپوس کول غواړي یا سبق اورول غواړي نو میک کولا وکړئ لا اله الا الله الیاس میک کولا وکړه نو سبق واوروه الیاس میک کولا وکړه نجیبه میک کولا وکړه سعیده میک کولا وکړه اشرفه میک کولا وکړه واحده میک کولا وکړه نیټ مسله ده صحیح ده ستا د نیټ مسله ده نو نجیبه میک کولا وکړه سلیمانه میک کولا وکړه یو ملګری میک کولا وکړه شرمیږئ مو سبق واوره یله
نه اوروئ زه ټیک ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما هوی من سوک پواری می مونږ بل ونه کې پکې زده کو کنه هو شاوانه زمون بتا سره زده کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زواد ادا کیږي د جبې د غاړې د جبې د غاړې د برا د جبې د ګسې جبې د غاړې د ګسې طرف نه ګس طرف نه د ګس جبې د ګسې طرف نه د ورای د بر غاخونو سره او د بره ګسې جامې د بره ګسې جامې د غاخونو سره د غاښونو د ویښونو نه ادا کیږي. مخرج لام مخرج نمبر 9 لام نمبر وایا مخرج نمبر نون وایا نمبر لام ادا کیږي د ګس طرف د جبې د غاړې د جبې د غاړې ګس د جبې د غاړې او د بره مخامخ د بره مخامخ د سلورو غاښونو نه ادا کیږي. سلورو غاښونو د اورونه ادا کیږي. مخرج نمبر 10 نون ادا کیږي د ګسې د جبې ګس طرف د جبې د غاړې د ګس طرف د بره ورو د غاښونو په دې کې ګس طرف نشته دی د جبې د غاړې او بره مخامخ ته دریو غاښونو د اورونه د جبې د غاړې د مخامخ د جبې د اورو دریو غاښونو د اورونه. مخرج نمبر 11 مخرج نمبر 11 پکې مو شي واو کنه را مې ونه وي خځې د بلته اکثر په خبرو نه دغه کې مې سوچ نو را دام اقا شانتی ده خو په دې کې صرف چې دی وایبریشن به پکې نه کوو لکه مثال خلک وایي را به نه وایو دا هم د جبې د غاړې او بره مخامخ د دوو غاښونو د اورونه ادا کېږي. صحیح ده. مخرج نمبر 11 د را ادا کېږي د جبې د غاړې د بره دوو غاښونو نه ادا کېږي. د اورونه واوره والا. مخرج نمبر 8 ادا کیږي د جبې د ګسې د ګاډې او د زواد ګاډې کې جاز زواد خپنه شي ګپ تسل لګوم غره نه خفاګیو خارجي. مخرج نمبر 8 زواد ادا کیږي د جبې د ګسې د ګاډې او د بارې ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. شاباش. مخرج نمبر 9 لام ادا کیږي د جبې د غاړې او